सूरे अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 130। सूरे अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 130। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या माशरल जिन्नि वल इंसि अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती वयुन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अन्फुसिना वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया वशहिदू अला अन्फुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم। सूरे अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 130। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई दीज़ नदाम तखवीफ़ उखरवी दे ददे नमख की युक़ालु लहुम दा मुक़द्दर दे यमिन क़यामत परज़ बानी ब अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई या माशरल जिन्नी
اے ډلې د پیریانو انسانانو علم یاتکم اینو راغلی تاسو ته الله فرمای رسولن پیغمبران رسولان او پیریانو کې اوس دی زیاده خبره ده چې د آدم علیه السلام نه بعد او د پیغمبر علیه السلام نه مخکې د رسولانو پر راتلو کې د علماو اختلاف دی. بعضې وایي چې نه په جناتو کې د حق داعیان هغه راغلي دي، دا د اکثر علماو هغه قول دی. او بعض علما هغه فرمایي چې د آدم علیه السلام نه رستو جناتو کې پیغمبر نه دی راغلی او د حق داعیان او نذیران چې دي نو دا پکې راغلي دي. او دا قول چې دی نو دا علامه ابن جریر رحمت الله علیه او علامه ابن کثیر رحمت الله علیه هغه دا قول غوره کړی دی. هغه فرمایي د دې لپاره دلیل هغه د سوره نساء آیت نمبر 163 هغه ذکر کړی دی. نو فرمایي یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. منکم خطاب پدې کې اقوال دی. اول قول دار چې دا خطاب په اعتبار د مجموعي سره دی چې تغلیب ورکړه د انس لره په جن باندې. او دویم دا چې رسول په معنی د نذیر سره دی. او دریم دا چې مخکې آدم علیه السلام نه جناتو ته رسولان هغه لیږلي شوي وو، نو په دې کې خطاب د جناتو د هغې مراد دی. او بیا فرمایي یقصون علیکم چې بیانول علیکم په تاسو باندې آیاتی آیاتونه زما الله به پرز د قیامت باندې او فرمایي چې یقصون علیکم آیاتی آیدی تلاوت کړي نو لستی نو په تاسو باندې. نو په دې کې لوی مقصد د رسولانو د آیاتونو هغه ذکر دی چې الله جل شانه به پرز د قیامت دین دا تپوس کوي. او بیا فرمایي وینذرونکم او یرولی وی تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات د دې ورځې ستاسو نه. قالو نو دی به ووایي شهدنا چې اقرار کوو مونږه علی انفسنا په ځانونو خپلو باندې. نو دا رستو د گواهی د اندامونو نه دی. وعرتهم دا علت د تکذیب دی او دا د جانب د الله تعالی نه دا جمله معترضه ده. وشهدوا على انفسهم الله فرمای اقرار به وکړي دی على انفسهم په ځانونو خپلو باندې. نو الله فرمای بل ځای کې ذکر کوي چې وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. الله فرمای چې دی پیریانو ته دی جناتو ته مونږ رسولان هغه لیږلي دي. ولو إلى قومهم منذرین د دې لپاره چې دوی ویری دا قوم خپل. خو هغه په دنیا کې آبادو هغه دومره قتل و غارت هغه شروع کو چې هغه قتل و غارت هغه په دنیا کې چام نو کړي. صرف دا جنات چې ونو دوی دومره قتل و غارت هغه شروع کو چې الله جل شانه د مخ د ځمکې نه هغه څه کړل، لرې کړل او ختم یې کړل. نو فرمایي چې انهم کانوا کافرین، یعنی بیشک او دی کافرانو. نو انهم کانوا کافرین وشهدوا علی انفسهم، دی به د قیامت پرز باندې دا شهادت او اقرار وکړي چې موږ په دنیا کې کفر کړی او بل آیات کې چې دی به
د کفر نه به انکار وکي. الله فرمایي والله ربنا ما كنا مشرکین. بیا ورپسې آیت نمبر 131 دا د رسول در علیګلو وجه ذکر کوي، کم چې مخکې آیات کې ذکر د ارسال الرسولو، چې کله خلق په شرک کې هغه اخته شي او رسول ورته نی راغلی او بیان د وحدانیت د الله تعالی هغه ورته نوي شوی، نو دوی له په دنیا کې الله عذاب نه ورکوي. الله فرمایي ذالک ان لم یکن ربک، دا د دې وجنا چې نه دی رب ستا مهلک القرى هلاکون کې د کلو بظلم په سزا د ظلم سره. نو دلته د ظلم نه مراد هغه ظلم د خلکو دی چې خلک کم ظلم کوي، کفر کوي او شرکیات کوي او بد عملونه کوي، نو دلته د ظلم نه مراد شرک دی. لیکن مخکې د ارسال الرسول نه الله عذاب نه ورکوي. لکه مثال پیغمبر نه دی راغلی نو چې هغه دی له دعوت نه دی ورکړی، نو الله دی له عذاب نه ورکوي. خو کچری مثال پیغمبر راغی او بیا هم دی داسې یو غلط کار کوي، نو الله به دی له عذاب هغه به ضرور ورکوي. یعنی الله به دی له عذاب هغه به ضرور ورکوي. خو چې کله پیغمبر هغه دنیا ته راغی او دی ته دعوت ورکو، نو بیا چې دی نو دی له الله عذاب هغې نه بعد به ورکوي. ځکه دا په دې باندې یو دلیل شو، لکه موږ دا قرآن اورو او په دې کې موږ یو مسله هغه زده کړه او د هغې نه بعد بیا موږ هغه ګناه کوو، نو موږ د عذاب چې دی هغه لایقان یو. نو فرمایي چې الله جل شانه به دې ته عذاب ورکوي. دا پکې یو قول دی. دویم قول دا دی چې د ارسال رسول نه مخکې عذاب ورکول دا ظلم دی، خو په دې کې دا اولنی قول غوره دی، ځکه الله تعالی رسولان دا چې دی نو په الله باندې رسولان را لیږل دا واجب نه دي. بظلم و اهلها، او په داسې حال کې غافلون چې دی بې خبره دي. د غافلون نه مراد هغه څوک دي چې د دعوت د رسولان هغه ورته نی رسیدلی، یعنی پیغمبر ولا هغه دعوت ورته نی رسولی، نو مراد د دینه هغه دغه خلق دي. او بیا فرمای ولکل درجات مما عملو، آیت نمبر 132. یعنی د هر یو د پیریانو انسانانو نه که جنت والی دي او که جهنم والی دي، دی د پاره مختلف مرتبی دي او د هر چا مرتبه د هغه د عمل مناسب ده. نو که په دنیا او آخرت کې، یعنی مثال دنیا د په دنیا کې د څومره عمل وي هغه عمره مرتبه به الله ورکوي، په آخرت کې د څومره عمل وي هغه عمره مرتبه به الله ورکوي. نو دلته اشاره ده چې مدار د جزا او سزا دا په څه باندې دی؟ په عمل باندې دی. ولکل درجات مما عملو، د هر یو د پاره مختلف درجې دي د وجه د عملونو د دینه. وما ربک، او نه دی رب ستا بغافل، غافل د هغې، یعنی عما د هغه څه نه یعملونه چې دی یې کوي. بیا ورپسې آیت نمبر 133 په دې کې فرمایي چې وربک الغنی ذو الرحمه، یعنی دا دې ځای کې تخویف ته نه منونکو ته، یعنی الله تعالی بې حاجت او رحم والا دی، لیکن عذاب والا دی. که وغواړي نو نه منونکو ته به عذاب ورکړي، هغوی به پناه کړي او نور خلک به د دوی په ځای راولي. نو الله فرمایي وربک، ورته ووایه چې رب ستا چې دی ذو الرحمه، بې حاجته دی، خاوند د رحمت دی. ان یشأ یذهبکم، که وغواړي را به ولي، یعنی بو به ځي تاسو، هلاک پکې. ویستخلف، او نایبان به کړي من بعدکم، رستو ستاسو نه، ما یشاء، هغه چې د الله خوښه شي. ان یشأ دا ذکر د ضد د څیز دی، پس د هغې نه یعنی د رحمت ضد او عذاب دی. نو الله فرمایي ان یشأ یذهبکم، که الله وغواړي نو نور خلک په راولي، تاسو به لرې کړي. تاسو نه مخکې ډېر خلک راغلی او هغوی چې دی نو د الله جل شانه دین باندې هغوی عمل یې نه و کړی. پیغمبران رالل، هغوی ورته ووي چې قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ورته یې وفرمایل چې ما لکم من اله غیره، وی تاسو د پاره بل اله چې دی نو هغه نشته دی. نو د دې الله خبره تاسو ومنئ
چې الله جل شانه هغه دا اعلان وکړو چې اے پیغمبر دی ته ووایا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یذهبکم ان یشاء یذهبکم. نو فرمایي چې الله جل شانه چې دی نو هغه عذاب ورکي یا لري بکی هغه څوک چې کم نه منون کړي او چې کم خلق د الله خوښ شي غبراولي. پیریان په مخ د ځمکه باندې آبادو او چې کله الله خوښ نو هغه لري کړل او چې دی نو الله جل شانه چې دی نو هغه لري کړل انسانان پیدا کړل. یعنی الله جل شانه هغه لري کړل او انسانان داغی په ځای باندې انسانان راوستل و دا خو د الله خوښه چې الله جل شانه وغواړي نو هغه به لري کې نور براولي. نو فرمایي چې کما انشأکم لکه څنګه چې پیدا کړي تاسو من ذریه قوم د اولاد د قوم یعنی آخرینا د نورنا. نو فرمایي چې یعنی الله جل شانه خوښ شي نو تاسو به لري کې د باس بعد الموت او د عذاب د دنیا دواړو ته دلته کې الله اشاره کوي چې ګوره د مرګ نه بعد الله جل شانه ژوندي کولی شي او په دنیا کې هم چې دی نو څنګه تاسو ګورئ ډېر قومونه داسې رالل چې هغوی د خپل پیغمبر خبره ونه منله الله ختم کړل او هلاک یې کړل. بیا ورپسې آیت نمبر 134 فرمایي انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. فرمایي انما توعدون بیشک هغه وعده چې کیدی شي لآت یعنی خامخا راتلونکې ده دا لام د پاره د تاکید دی. ما توعدون دا عام د عذاب د دنیا او د باس بعد الموت دا دواړو ته شامل دی. وما انتم نی تاسو بمعجزین عاجز کوونکی. نو انما توعدون دی کې مراد الله فرمای اے مشرکانو تاسو ته الله سزا درکوي او چې کله اخرت شي نو بیا ورپسې آیات کې فرمای قل ته ورته ووایه دا اعلان د براءت ته د نه منونکو ته او دا سخت زورنه ده. آیت نمبر 135 الله فرمای قل ته ورته ووایه یا قوم اعملوا اے زما قومه عمل کوئ تاسو علی مکانتکم په طریقه خپله باندې انی عامل بیشک زم عمل کوونکیم فسوف تعلمون زرد چې تاسو به هغه به معلوم شي. علی مکانتکم مراد د دینه تمکن او طاقت ته یا مراد تینا حال او طریقه ده او داسې به په سوره هود کې په 12 سپاره کې به هم راځي. عاقبت الدار عاقبت محموده دا دار د اخرت نو فرمای عاقبت الدار یعنی خ انجام د اخرت هغه څه شی دی الله به تاسو له جنت درکوي. انه لا یفلح الظالمون بیشک نشي بچ کېدی د الله تعالی د عذاب نسوک ظالمان د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی. انه دا ذکر د فیصلې د فریقینو د اجمالا. او بیا فرمای آیت نمبر 136 وجعلوا لله مما زرع د دې آیات نوالی تر 150 پورې دا دویم باب دی او په دې کې رد دی پر رسمونو د جاهلیت باندې په تحلیل او تحریم کې. نو اوس دې ځای کې اول رد دی په نظر د غیر الله باندې بیا رد دی په تحریمات غیر الله باندې بیا پکې عقلی دلیلونه دي درې د پاره د رد شرک فعلی او بیا رد په دلیل د مشرکانو باندې. نو دا زجر او رد په طریقې د مشرکانو باندې چې په فصلونو او په سارو کې د الله برخه ورکوي او د غیر الله په نوم باندې اسی ورکوي هغې ته مطلب چې دی نو دی وایي چې یاره دا د الله جل شانه د پاره د الله په نوم باندې شو او دا چې دی نو دا د پیر بابا په نوم باندې شو یا دا د پلانی په نوم باندې شو او دا د ډنګلی په نوم باندې شو. نو لہذا داسې کول چې د الله د پاره ځان له عیسی او د پیغمبر او د پیرانو صاحبانو د پاره پکې ځان له عیسی. نو په زمانه کې په امام بخاری رحمت الله علیه د ابن عباس رضی الله عنهما پر روایت سره هغه فرمایي که ته غواړې چې جهل د عربو وپېژنې نو سوره انعام د 130 آیات نه اخواته دا اولولا که ته چرې دا وای چې زه دې
د عربو جاهلیت د دوی دا جهل دا دی زه وپېژنم، نو وایي ته دا مهرباني وکړه چې ته د 130 نمبر آیاتو د هغې نه اخوا د آیاتونه ولوله، نو تا ته به د عربو چې کم جاهلیت دی هغه به تا ته معلوم شي. د عربو چې کم جاهلیت دی هغه به ته وپېژنې او تا ته به معلوم شي. نو یعنی تا ته به هغه معلوم شي او فرمایي چې ته دا آیاتونه دا اولوله. اوس دې ځای فرمایي وجعلوا لله، او مقرر کړي دي دوی د الله دپاره. لله معلومه شو چې دوی د الله په نوم صدقه، خیرات، زکات دا به ورکو. خو فرمایي چې مما زرع من الحرث، د هغې نه چې پیدا کړي دي د فصلونو نه، والانعام او د څاروونه، نصیبا برخه او عیسا. فقالو نو وی بیا دی سوی وی فقالو پس دی وی هذا لله، دا د الله برخه ده، د الله عیسا ده، بزعمهم په ګمان ده دی، او وهذا لشرکائنا، او دا زمونږ د شرکاء ده. یعنی فرمایي چې دا د زمونږ د شرکاو د پاره ده، او دا چې دی نو دا د الله د پاره ده. نو بزعمهم په دې کې اشاره ده چې حصه د الله تعالی کې دی د قدر شرعي لحاظ نه کو، خپل خیال سره به عیسه جوړوله او حصه د شرکاوي الله تعالی ته هغه نه رسي. د دې یو مطلب دا چې نظر د غیر الله عام مسکینانو ته هغه نه ورکوي. دویم مطلب دا چې نظر د غیر الله صدانی وغیره هغه د مال سره چې شریکی شي، کوم چې د الله په نوم باندې هغه ورکوي، نو د دې نه مراد هغه دي. او چې کم هغه د باباګانو، د پیرانو او د خپلو شیاطینو او د شریکانانو په نوم باندې ورکوي، نو هغه هم د هغې نه جدا کي. نو فرمایي چې یعنی د دې ګمان دا دی، د دې خیال دا دی چې دوی څه چلو کی، یعنی الله د پاره او د خپلو پیرانو صاحبانو د پاره په دې کې چې دی نو هغه عیسی مقرر کی، د هغې د پاره په دې کې عیسی چې دی هغه مقرر کی. نو او بل داره چې کم سیز د غیر الله نظر وي، نو د هغې د الله تعالی هغه نوم یادول هغه نه دي پکار په هغې باندې. او څلورم دا چې په کم مصرف کې زکات یا صدقه هغه خرج کوي او هغه به چې کمه شوه، نو د نظر د غیر الله نه هغه به یې پوره کوله. نو فرمایي وهذا لشرکائنا، یعنی دا عیسی زمونږ د شرکاو د پاره ده، د هغې نه به یې چاله بیا نه ورکوله. نو تفسیر ابن کثیر هغه ذکر کړی دي، هغه وایي چې حصه د الله تعالی شرکاو ته هغه یعنی رسی. د دې دا څلور مقصد چې دی نو هغه په دې کې بیان شو. نو فرمایي وجعلوا لله مما زرع من الخرس والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم، یعنی په ګمان د دې کې دا حصه چې دی دا د شرکاو د پاره ده. بیا فرمایي فما کان لشرکائهم، یعنی کومه حصه چې د بوتانو د پاره وه، نو د هغې نه به الله تعالی په حصه کې هغه نه اچوله. یا دا معنی چې د الله تعالی کومه حصه هغه به وه، نو چې هلاک نقصان به راغې نو پروا به یې نه کوله، او که چېرې د بوتانو په حصه کې به نقصان راغې نو بیا به د الله تعالی د حصې نه هغه به یې پوره کوله. مطلب دا دی لکه یو سړی دی او عشر وباسي او 2 بوجه یا 10 بوجه عشر د هغه ووتو، او پای کې هغه د لرې که جدای که مثال 15 بوجه جدا کړي، بل طرف ته د پیرانو په نوم باندې 15 بوجه هغه جدا کړي. اوس د پیرانو پای کې نقصان راغی، نو دی به داسې کول چې دا کمې به دا عشر به 15 بوجه د الله په نوم باندې جدا کړو، د هغې نه به یې پای کې پورووالی کو. او که چرې د الله په نوم به کم جدا کړو پای کې به نقصان راغی، نو د پیرانو صاحبانو د هغې نه به هغه نه به جدا کو. نو الله فرمایي فما کان لشرکائهم، پس هغه حصه چې مقرر وي د پاره د شرکاو د دی، فلا یصل الی الله، پس هغه نه رسي الله ته. وما کان لله، هغه حصه چې مقرر وي د پاره د الله تعالی، فهو یصل الی شرکائهم، نو هغه رسي شرکاو د دی ته. دا مطلب دا کار به کو، د الله د حصې نه به د شرکاو پای کې اچوله، خو د شرکاو د هغې نه به د الله په حصه کې نه اچوله. نو الله سوی ساء ما یحکمون، دا ډېره بده فیصله ده،
یعنی دا ډیره بده ده او هغه فیصله بده ده چې کومه دی کوي، یعنی چې کومه فیصله دی کوي نو دا ډیره بده ده. الله فرمای وکذالک زینا لکثیر من المشرکین، فرمای وکذالک آیت نمبر 137 دا مرد په نظر د غیر الله باندې چې اولاد د غیر الله په نوم منښت کوي او بنجوران او ملنګانو ته هغه بخي، دا قتل حکمی دی. دا قتل حکمی دی. او کله د غیر الله په نوم اولاد هغه ذبح کوي نو دا په روافض او په اندوانو کې دا خبرې هغه موجود دي. کله کله چې دنو هغه د باباګانو په نوم باندې خپل لونه او دا غي منجورانو او نوسو ته هغه بخي په نکاحونو باندې ورکي، داسې خلک شته کنه. وای دا زمونږ د بابا صاحب نوسه دی او دله مونږ چې دی انو څه ورکو، دا بس دا جنۍ مونږ ته بخلې ده، ولی چې دا د هغه نوسه دی او هغه ته به سجدې به هم کوي، هر څه به کوي، نو دا هم جایز نه دي. دا هم شرک دی او دا نکاح ګورې فاسد دی چې په داسې طریقه باندې نکاح کوي. نو فرمای چې وکذالک زینا داسې ښایسته کړي دي لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم، یعنی د قتل یا قتلول او وجل د بچو د خپلو د سشي د محبت د وجنه شرکاؤهم د شرکاو د دې دپاره لیردو دا چې هلاک کی دی لره ولیلبسو یا ګډوډ کی علیهم په دی باندې دینهم دین د دی. نو شرکا مراد د دینه محبت د معبودانو باطلو دی، یا مراد د دینه منجوران او پیران دی. قتل اولادهم کی لونه یا زامن ژوندي خخول دا پکیم داخل دی. لکه پخوا زمانه کې با دی جاهلانو بدا سکار کو کنه، یعنی دی به داسې کار کو چې خپل بچی چې دی نو هغه به ژوندي به چې دی نو هغه به یې خوښول، خپل بچی هغه به ژوندي خوښول. نو د منجورانو کار چې نو هغه داو چې دی به دی ته به د خلکو به بچی راوستل، یا مطلب دا دی چې د دی په نوم باندې د دی پیرانو صاحبانو په نوم باندې به دغه بچی چې دی نو دا به په ځمکه کې ژوندي به خخول. نو الله فرمای قتل اولادهم په دې کې لونه یا زامن ژوندي خخول دا پکې داخل دي. پخوا زمانه کې به داسې وکنه. بأي ذنب قتلت، الله قرآن کې وایي په 13 سپاره کې پرز د قیامت به دغه لونه به پاسئ، دا بچی به پاسئ لکه پخوا زمانه کې بچی څنګه خلکو ژوندی لونه به خخولي. الله به دې نه تپوس کوي بأي ذنب قتلت، وایه په کوم ګناه باندې تاسو قتل شوي. نو الله فرمایي لیردوهم، اشاره ده چې نظر د غیر الله سبب د اور د جهنم دی. دینهم مراد د دین دین اسلام دی چې خلق پیدا شوي دي په هغې باندې، یا مراد د دین دین د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دی چې مشرکین عرب د هغې هغې دعوه به یې کوله. ولو شاء الله کچرې غوښتی الله تعالی ما فعلوه، ولو شاء که غوښتی الله تعالی ما فعلوه نه به وکړی دی دا کار، فذرهم پس پرېږده دی وما یفترون، یعنی سره د هغې نه چې دی دروغ جوړوي. ولو شاء الله کچرې غوښتلی الله تعالی یعنی ما فعلوه، الله وی پرېږدی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دا دنیا د هر چاته اختیار دی که څوک ښه کوي او که بد کوي، که څوک ایمان ناړي او که څوک کفر خوښوي. الله فرمای پته به په آخرت کې لګي. او بیا ورپسې فرمای وقالو هذه انعام، وقالو او وای دی هذه انعام یعنی دا ساروی، وحرس حجر او فصل یعنی دا منه دی، دا منه دی. نو ورپسې آیات چې کوم دی آیت نمبر 138 دا رد په تحریماتو د غیر الله باندې او داغي 3 قسمه ذکر هغه وکړو. الا من نشا مراد د دین من جوران دي، هذه مراد هغه دي چې کم په آیت نمبر 136 کې ذکر شو هذا لشرکائنا، یا نور هغه ساروی او پسلونه چې دی داغي تعیین کی. حجر په دې لفظ کې مذکر مؤنث مفرد او جمع دا ټول یو شانتی دي. نو فرمای وقالو هذه او وی یعنی دی وی دا ساروی او فصل دا من دی لا یطعمها
یعنی نه بخوري الا مگر من آغا نشاو چې وغواړو مونږه، یعنی آغا به خوري چې مونږ یې وغواړو. نو مراد د دې نه منجوران دي. او بیا فرمایي بزعمهم، په ګمان د دوی کې، وهذا وانعام حرمت، وانعام حرمت ظهورها. نو حرمت ظهورها هغه سورلی کول او یا بار راوړل پغې باندې دای منع کړي دي چې هغې ته څه ویلی شي؟ بحیره، صایبه او حام ورته ویلی شي. په سورې مائده کې په 9 سپاره کې هلته ذکر تیر شوی دی. نو فرمایي چې یعنی حرمت ظهورها، سورلی کول او بار راړل پاغي باندې دای منع کړي دي. نو هغې ته به دی څه وي؟ بحیرې به ورته وي، صایبې به ورته وي او حام به ورته وي. الله فرمایي یعنی وانعام او څاروي حرمت حرام کړی شوي دي، ظهورها یعنی سورلی کول د هغې په شاګانو باندې. دوی به وي هلکه دا غویې یا دا سخې او یا مطلب دا اسو دا مونږ پریښې دی، د ده باندې به څوک سورلی نه کوي او دا چې دی نو دا مونږ د پلانی حضرت صاحب په نوم باندې دا مونږ بخلی دی. اوس هم د پنجاب کې ډېر داسې شته، دا شی پکې ډېر زیات دی. وانعام لا یذکرون اسم الله، او بعضې څاروي داسې دي چې نه یادوي دوی خالص نوم د الله تعالی په هغې باندې، یعنی په وخت د ذبحه کې، په وخت د ذبحه کې. نو فرمایي چې لا یذکرون، بلکې نوم د غیر الله په وخت د ذبحه کې ذکر کوي، او یا مراد د ذکر الله نه د دین د کارونو د پاره استعمالول دي. افتراء، دا درې واړه قسمونو سره دا متعلق دی، یعنی الله تعالی ته په دروغ سره دی نسبت کوي. علیه افتراء علیه، په سبب د دروغ جوړولو باندې الله فرمایي سیجزیهم، زر ده چې سزا به ورکو مونږ دی ته بما په سبب د هغه باندې کانو چې دی یفترونه دروغ به جوړول، چې کله دی دروغ جوړول. نو فرمایي چې افتراء علی الله، افتراء علی الله، نو دی به الله باندې چې دی یعنی افتراء علیه او پاغي باندې چې دی نو دی به په الله باندې به دروغ جوړول. نو په دې کې دا درې واړه اقسام چې دي نو په دې کې اشاره وکړه. نو الله فرمایي چې دی به د هغې دغه په شاګانو باندې سورلی به یې پې نه کولې او د هغې په نوم باندې به هغه به یې پریښي وو. نو ګوره په دې کې اوس دا درې خبرې هغه ذکر شوې، نو څلور صورتونه هغه پکې ذکر شو. نو فرمایي چې ګوره انعام وحرس حجر لا یطعمها الا من نشاء، بعضې حیوانات او فصلونه دا د عامو خلکو دپاره ممنوع دي، خو د بوتانو دپاره، د خادمانو دپاره او د منجورانو دپاره دا سری وایي دا جایز دي. دویم وانعام حرمت ظهورها، هغه زناور چې د بوتانو دپاره مقرر کړي دي په هغې باندې سورلی کول به دی څه ګڼل؟ به پې حرام ګڼل، سورلی کول به حرام به ګڼل. او دریم نمبر چې دی وانعام لا یذکرون اسم الله علیه، د دې نه مراد دا دی چې په وخت د ذبح کې به په هغې باندې د الله تعالی نوم نه ذکر کو، بلکې د اصنامو د بوتانو نوم به د ذبح په حالت کې به ذکر کو. دا نظر لغیر الله دی. یا دا معنی چې دوی په هغې باندې حج لنه تلل او د نیک کار د پاره په هغې باندې سورلی نه کولی، ځکه چې عادت جاری دی په دې چې کار خیر باندې الله تعالی نوم ذکر کیږي، نو دا ضم دی په ترک د پیل د خبر سره. افتراء یعنی چې کم کارونه کول نو هغه به د الله ته منسوب کول او دا په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي. لکه دوی به وي یاره مونږ دا خپل څاروي چې پریښي دي نو دا مونږ دې دپاره یعنی دا مونږ دې دپاره چې دی نو دا خپل څاروي مونږ دې دپاره پریښي دي چې دا څاروي یعنی دوی به
هغه کار چې به کم کو چې کمې بحیرې به وي یا به صایبې وي نو هغه به دی پرېښودې وی دا موږ د څه دپاره پرېښودې دا موږ د دې دپاره پرېښودې چې الله په قرآن کې داسې فرمایي ځان نه به دروغ وي په الله باندې به دروغ جوړول دا خو موږ د الله دپاره پرېښي دي یعنی دا موږ دا د الله دپاره پرېښي دي د ځان دپاره هم نه دي پرېښي نو لہذا الله فرمایي چې سیجزیهم زر د چې سزا به ورکو موږ دوی ته بما کانو په سبب د دې باندې کانو چې دوی یفترونه یعنی دروغ جوړول یعنی دی بس کولو یعنی په الله باندې به دروغ به جوړول نو الله فرمایي سیجزیهم یعنی زر د چې سزا او بدله به موږ ورکو دی ته بما کانو په سبب د دې باندې کانو چې دی یعملونه یفترونه چې دی به په الله باندې کم دروغ هغه به تړل نو الله فرمایي یعنی زر د چې دی ته به موږ سزا ورکو اوس دا سزا زر د چې سزا به ورکو دا به الله کم ځای ورکوي دا به ډیر زر به په دی باندې قیامت راشي قیامت په دی باندې راشي حدیث مبارک کې راځي کله چې انسان مړ شي په د باندې قیامت شروع شي په د باندې قیامت شروع شي دې ته وایي قیامت صغرا چې په د باندې قیامت شروع شي د سره لومبی حساب کتاب په قبر کې هغه وشي او بیا چې کم غټ حساب کتاب دی نو هغه به د سره په آخرت کې کیږي نو الله فرمایي سیجزیهم زر د چې سزا به ورکو موږ دې ته بما کانو په وجه دې باندې یفترونه چې دوی به دروغ تړل په الله تعالی باندې د غیر الله خبرې به الله ته منسوب کولی الله فرمایي داسې مه کوئ ترجمې ته وګورئ فرمایي یا معاشر الجن ای ډلې د پیریانو والانس د انسانانو علم یاتکم آی نو راغلي تاسو ته رسل پیغمبران منکم تاسو نه یقصونا چې بیانولی علیکم تاسو ته آیاتی آیاتونه زما وینذرونکم لقاء یومکم او یرولی تاسو د ملاقات د ورځې ستاسو نه یعنی یومکم د ورځې ستاسو نه هذا چې دا ده قالو نو وایي شهدنا نو الله فرمای قالو نو بوای دی شهدنا یعنی گواہی کو مونږه علی انفسنا پزانو خپلو باندې وعرضتم الحیات الدنیا او په دوکه کې چولیو دی د پاره ژوند د دنیا وشهدوا علی انفسهم او گواہی بو کو یعنی مونږ ونی گواہی بو کې دی علی انفسهم پزانو خپلو باندې انهم كانوا کافرین بیشک او دی یعنی کافران ذالک ان لم یکن ربک دا ځکه چې نه دی رب ستا مهلک القرى هلاکونکې د کلو بظلم په سبب د ظلم باندې و اهلها او حالدار چې اوسیدونکي داغي غافلون یعنی بے خبر وي ولکل درجات مما عملوا دې د پاره یعنی ولکل د هر یو د پاره یا د هر چا د پاره درجات درجی دي مما د عمل په وجه باندې عملو چې دی کړی دی وما ربک بغافل او نه دی رب ستا بغافل بے خبره عما د آغنا یعملونا چې دی کوي وربک الغنی او رب ستا یعنی غنی دی بینیاز دی ذو الرحمه او رحمت والا دی ان یشأ یذهبکم کچری اغواړي هغه یذهبکم لري بکی تاسو ویستخلف من بعدکم او نائبین بجوړ کی تاسو نه پس ما آغسو کی شاو چې وی غواړي کما انشاکم لکه څنګه چې هغه پیدا کړی تاسو من ذریت د اولاد قوم آخرین د قوم بلنا انما توعدون او بیشک هغه سیز چې وعده کیږي تاسو سره لآتن خامخارات لن کړي وما انتم او نه تاسو بمعجزین عاجزی کون کی قل تورتوایا یا قوم اعملوا اے قوم زما اعملوا عمل کوي علی مکانتکم په طریقه خپل باندې انی عامل بیشک ز عمل کون کې ما فسوف تعلمون ډیر ضرب او پی جنې تاسو من تكون له عاقبه الدار اغه سوق چې وی داغه د پاره انجام د کور د اخرت انه لا يفلح الظالمون الله فرمای نشتره بیشک اخلاص د کامیابی د ظالمانو د پاره وجعلوا لله او مقرر کړی دی د الله د پاره مما د اغسنا
ذرأ من الحرث چې پیدا کړي دي هغه د فصل، والانعام د سارونه نصیبا یو حصہ، فقالوا نوای هذا دا خو لله د الله دا، بزعمهم په ګمان درې کې، وهذا لشرکائنا او دا د زمونږ د شریکانو، فما كان لشركائهم نو هغه برخه چې وي د شریکانو لپاره، فلا يصل الى الله او به نه رسیږي هغه الله ته، یا نه رسي هغه الله ته، وما كان هغه عیسی کان چې وي لله د الله دپاره، فهو نو هغه وي یصلو یعنی فهو الله فرمای یعنی فهو یصلو نو هغه رسی چرته، یعنی دیوی زمون شرکاو تا، نو الله فرمای فهو اغا یصل رسی الى شرکائهم شریکانو ددیتا، ساء ما یحکمون یعنی ډیر بد ده آغا یعنی یحکمون چې دی فیصله کوي، وکذالک زینا او دغه شانتی خیسته کړي دي مونږه یا خیسته کړي دي لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته، قتل اولادهم یعنی وجل د اولاد خپل، شرکاؤهم د دې د شریکانو، لیردوهم دې دپاره چې هلاک کړي دې دپاره، ولیلبسو او چې ګډ وډ کړي علیهم په دې باندې دینهم دین خپل لره، ولو شاء الله کچره غختلی الله تعالی ما فعلوه نبو کړی دی داسې کار، فذرهم یعنی پرېږده دی وما آغا یفترونا چې دی جوړی، وقالوا وای دی هذه دا انعام ساروی دی، وحرس او فصل، حجر من دی، لا یطعمها او نبخری دا الا مگر من آسوک نشاو چې اغواړو مونږه، بزعمهم په ګمان درې کې، وانعام او سنور ساروی حرمت یعنی حرام کړی شوي دي، ظهورها دا غي شاګانی، وانعام لا یذکرون او نور ساروی چې نالی دی اسم الله نوم د الله تعالی، علیها پاغي باندې افتراء د وجد دروغ جوړولو نه، علیه په الله باندې، سیجزیهم یعنی زرد چې سزا به ورکو مونږ دیتا، بما کانو په سبب د دې باندې چې دی یفترون دروغ جوړول. صدق الله العظیم. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا اللہ زمون د ټولو حوائج برابر کی، اللہ مشکلاتم حل کی، یا اللہ مشکلاتم حل کی، پریشانی مصیبتونه تکلیفونه رانه ختم کی، اللہ زمون د ټولو چې څومره مشکلات دي الله د ټولو مشکلات حل کی، الله پریشانیم ختم کی، الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کی، الله چې سوره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کی، الله سوره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرونو نور نډک کی، الله ر جنت د باغچونه باغچې وګرځي، الله ر جنت د باغچونه باغچې وګرځي، الله زمون د ټولو په حال باندې رحم وکي، الله مونږ چې سوې سم واورېدل پرې باندې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي، الله پرې باندې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي، الله مونږ د ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغضیانو د بغض نه، ساحرانو د سحر نه، نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي، الله مونږ وساتي، الله زمونږ د ټولو چې څه قسم حوایج دي مشکلات دي الله حوایج هم برابر کې، مشکلات هم حل کې، پریشانی هم ختم کې، مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کې، الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کې، الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کې، الله پیغمبر اسلام والسلام چې کوم د خیر دعاګانې غوښتي دي الله داینه مونږ ته خیر راکړي، الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو پناه غوښتي الله داینه راته پناه راکړي، الله کړه چا اولاد ني الله نیک عمل صالح اولاد ولا ورکی، الله کړه چا اولاد وی نیک عمل صالح قرآن خوانه دیندار لوی کی، الله کړه چا په کورونو کې نفرتونه الله په محبتونو باندې بدل کی، الله کړه چا په کورونو کې الله مرزونه په صحتونو باندې بدل کی، الله که په کوم کورونو کې یا کوم کلو کې کوم وطنونو کې دشمنی طرف غنۍ دي الله ټول په دوستو باندې بدل کی، الله ټول په دوستو باندې بدل کی، الله ټول په دوستو باندې بدل کی، الله مونږ ټول تخپل رضا نصیب کی، الله اس درنه نه غواړو خپل رضا درنه غواړو، الله مونږ تخپل رضا نصیب کی، الله مونږ ته پرې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، الله دا کارونه مونږ وساتي چې ته په خفه کېږي او ته په ناراضه کېږي، الله دا درس د خپل رضا سبب وګرځي، الله همیشه تر
مرګه پورې الله مونږ د قرآن کریم سره وابسته وساتي. الله چې سوره رونو سوره مشرانو کشرانو میندو خویندو راته دعاګانو دپاره ویلي دي، الله دا د دوی ښه ګمان دی په مونږ باندې. الله د دوی دا ښه ګمان الله دا همیشه دپاره قایم او دایم ساتي. الله چې د دوی څه قسم ضروریات دي الله ضروریات برابر کړي، الله مشکلات حل کړي. الله که څوک د اولاد د لاسه پریشان دي الله هغه اولاد د مور او پلار د سترګو یخواله وګرځي. الله که څوک د خپل اولاد د بدعملو د وجې نه الله پریشان دي، نشو تماشو د وجې نه پریشان دي، الله دغه بچي نیک عمل او صالحه وګرځي. الله دغه رونه زمونږه الله دین طرف ته راولي، الله دې قرآن طرف ته راولي. الله چې دی وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړی دی، الله چې په زړه کې څه قسم جایز مقاصد دي الله د ټولو جایز مقاصد برابر کړي، شرعي حاجتونه برابر کړي، الله شرعي حاجتونه برابر کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.